پشان زلیلا او رسوا شوی رو رو د ابرها پشان زلیلا او رسوا شوی کمرا کې شولې پټ پشان د خزو په جړا شوی عادتي پشرمونو سب شرم حیا وکړي عادتي پشرمونو سب شرم حیا وکړي وړو کې د کلوې د باز د هر چا د خندا شوي وړو کې د کلوې د باز د هر چا د خندا شوي کمرا کې شولې پټ پشان د خزو په ژړا شوي ملګری سوال کړی دی د مفتی ندیم صاحب بیانونه اورېدل څنګه دي مفتی ندیم یو امي سړی دی لا علم بالکل نه دی حاصل کړي د علم د هیڅ حقیقت نه خبر نه دی تر دې پورې چې عبارت وای نو که قرآن او که حدیث په اعراب لګول نه پويږي او داغه تفصیلی حقیقت او انجام او اپریشن مانګه قوم ته خودلې دی او هغه کافی دی عقیده هم د شرک د مشرک د استمداد من الاموات قائل دی اور د قبرونو د برکت او تبرک او خروج من القبور دغه ټول کیسې کہانه سمره چې دین خصور مشرک او خشین بدعتي دي فلهذا د داسې سړي بیانونه اوریدل هیڅ فائدہ نه ورکي او داغه بیان چې وورم ها نه په علاوه پکې سنشتا ها ماویل پنځپیریا او ها ماوی چې وهابیا د دغه دو درو خبرو اوړو راوړو خلوص کا پوس کا نه علاوه پکې هیڅ نشتا قران او سنت خو د په تاریخ کې چانه دي زده کړي نو دی به سجده کی فلهذا هیڅ فائدہ پکې نشته خوشی خر ده خوشی خر اس قسم فائدہ پاوریدو کې نشته دا سپوله چې سمرا غلې نه خود سره مناظره پکار دي نه خود ته خبره کوم یاد شي ما چیلنج کړو چې کزان ته مولا وای په ټولو مسلو بحث کوو اول لګراشه مخه ته عبارت تیر کا لوګون د ځانو خای د قوم ته چې ته عالم یې کني کوم مولا روخته بیا سره کینو د الف نه تر یاد سره ټول مسائل حل کو صرف یو مسله دوانه چې عذاب قبر ستا په عقیده کې شرک دی ستا په عقیده کې کفر دی ستا په اعمالو کې لولو بدعات دي د کائنات بدترین خنزیر سړی مونږ وې چې خبره د سره کو خو ته اول ځان ته لګو ګوره چې مولا یې کني غریب د هیڅ نه خبر نو بس په داسې موقع غلې شي چې د چغو د سرو مقرای شي بس بیا د چیلنجونو میدان ته راځي د علم په ځای کې د علم په نمبر کې بالکل خاموش وي او د بے حیايي او د کنزل تل د حق وینا کړی داسې شیخان می خوښ دي د هر باطل په خلاف د غاز مریان می خوښ دي د هر باطل په خلاف